کلاس کې د کوم یو ملګری ډېر زیات تاته نږدې دی چې هغه سره ډېر ناست خپله شاعري هغه ته وې هغه ډېر زیات خوشحاله داسې یو ملګری بیسټ فرینډ دی کوم یو بیسټ فرینډ دی ډېر زیات بیسټ فرینډ مې جي جلات خان دی دغه واحد پرزه ده دا طلاق زما په شاعرۍ پوهېږي بل څوک خو پرې نه پوهېږي زه پرې په خپل هم نه پوهېږم معنی د هغه نه تپوس کوم تشریح یې راته هغه کوي زما د شاعرۍ بل چاته دا شاعري به داسې تنهایه کې زه واورم په ایمان چې دا وربوز به یې راله کوږ کړی جلاتی اور دی را باندې نو خو نو بل نه خو که نږدې را سره وي که نه په دې خوله کې مې درته مګه در پرېښودله ظالمه په سټوډیو کې ناست یم خوله وازه وازه مه کوه انټرویو مې ده تو خو لو چا دله دونه آیډیاز درکړه چې تا دومره ښه شاعري ده او دا سوشل میډیا ته خلکو مخامخ ده څوک و دا خو جي او دوه سرې چینجې و دا بس روچت شو راکې او بس دا پښتو د شاعرۍ دا مېرمن مې ور ډډه کړه دا د خارخ یو مرض دی چې زه ډاکټرانو باندې مو ګرځېدم خو ما ته د دې علاج نشته دی دا مرض دی جي دې فیلډ کې څومره ټایم وشو ټوټل دې د اوسۍ کې خو جي ما د خپله زندګي تېره کړه دا خو پیړ نه دی دا خو هسې د اوسۍ د زما خو دا خوله د ورانولې ده خو داسې څوک شته نه چې دا خوله را باندې ورانه کړي هغه ورځ پېښور ته تللی وم نشترحال کې ټیک ټاک پروګرام و الله دې دې پېښورو سره ښه وکړي ایله مې په ایمان پوهېدله اورې بس مړه چې د چا د سوک وس کېده نو سوک یې را کړی او د چا چې لته وس رسېدلې لته یې را کړې ده ښه شین ښار یې رانه جوړ کړی په والو زه وایم چې دا پښتانه راپسې ټول په جمع جرګه دغه شان اتفاق وکړي که نه چې کم ځای ته ورځم او ښه د بوسو څخې رانه جوړوي نو زه وایم چې زه به ډېر زر د اوسۍ نه قلار شم ګینې داسې نه پرېږدم یاره جي زه وایم چې دا خوا ته مې دا ځوان ناست دی که نه او ناڅاپه را باندې دا بوتاړ وي دا بوتاړ راله وران کړي نو ډېر لوی احسان به په مو کیله د اوسۍ نه به مې خلاص کړي شاعري دې په خپل دماغ کې را چې ځان له لیکي که څنګه طریقې څخه یادې دا څنګه طریقې ستاسو لکه شاعري خو ډېر لکه ډېر جوور کار دی او لکه ډېر پختګي وي دی کې لکه یو لفظ راغونډول او هغه بیا مینوالو ته ډالۍ کول دا ډېر زیات محنت کار دی نو تاسو ته دا دماغ کې راشي که دا څنګه طریقه ده ستاسو نه نه جي یاره لیکل میکل پکې نشته لیکل خو شاعران کوي ادیبان کوي زه شاعر یم زه خاصې د بادرو ډالی یم زما د خوله د لیکلو نه ده نو ما خاصې د پښتو د شاعرۍ سره ډیجټل بلاتکار شروع کړی زه یم چې زما د 2 غاښونه څوک ولې نه رباسي بار لکه بل زه چې دا کمې بربادې غږوم که نه نو دا خو ته زه یم چې عباسین یوسفزۍ صاحب ته هم زه چیلنج ورکوم چې یو ټکی به هم رانه ونه لیکي زه درته یم زه ته هم ځان ته تعلیم یافته ویم میډم که نه راغلی دلته سټوډیو کې ناست دی 14 14 به دې پاس کړي زه تا ته ویم زه ظالم اور دی را باندې نو خو بل نه خو کو دا ته اوس ولیکه په دې کې خو څومره پیرې راغی او نو څومره پیرې راغی یو خو یو نو دی د خپل ځای نه خوا دې خوا که نو زما شاعرۍ له خو د مېرمن ډډه کړه که نه د دې ټوله معنی بدله شي دا د لیکلو شی نه دی بس ماله چې څه په خوله راځي دا زما دا خوله د ورانولو ده خو پخوا به په کلي کې یو دلو چا به وله دا سر وران کړو دا خبره به وله ختمه کړه نو اوس به لکه دا خلک کم پسې ګرځي لکه ما والا د علیشه 007 مور والا داسې ډېر نور دي که نه دا خلک هم ستړي شو باقي خو یاره جي د هغې نه مخکې زما یو اخري خواهش دی زه وایم چې د علیشه 007 ما ته په نکاح راکړي که نه جي نو لکه مونږ په ښه شان د پښتو د روایاتو د دې کلچر د جنازه به ډېر په ښه شان سره وباسو کم باقي چې کم کسر دی که نه نو هغه به زه ولي شه انشاءالله چې د واده نه پس به پوره کړو جی ګلزاده خپل پروګرام کې هر کال په پروګرام کې به څه وایي جی زه به فرمان کسکر شاید سپیشل سلام وایم ډېره مننه جي ستاسو خو چې زه د املوکو خاپېره کم په کمه خوشحالۍ کې یاد کړم لکه جی ډېر زیات دې مس کوو ښکلي شعرونه وې زه خو داسې رانې مکر جي یم چې ته ما ډېر مس کې او زه داسې فلسفه غږوم چې زه ډېر ښکلي شعرونه وایم دا شعرونه دي نه نو لکه ما داسې څه توره والې زه داسې ټیپو سلطان یم چې باجوړ کې ما خلک خوښوي ما څه ملک روان کړی دی زه تاسو ما ته ما خو د پښتو شاعري مې تباه کړه ظالمانو زه خو هسې د خټو ګوګوشتو یم ما خو دا ملک مې وشرمو ما پسې خو دا شاعران ګرځي دا پښتو د ژبې دا شاعران را پسې ټول ګرځي خو په لاس نه ورځم چې هر ځای کې ګیر کړم که نه بس هغه به مې اخري ورځي اورې دا خو یاره زما قسمت ښه دی ښه ده چې زه چېرته کې دا خوشحال خان بابا په دور کې پیدا وي او هغه له په لاس ورغلی وي ټیکې راته د خیشکو نسوارې راته په بوسو کې لږو کول دا شاعري راله په دې سپېږمو راایستله زه وایم چې په هغه زمانه کې که خوشحال خان بابا او رحمان بابا ته پته لګېدلې وي چې پښتنو کې به داسې ناسور هم پیدا کېږي زما غوندې
د فرمان کسکر په شکل کې زه یم چې هغوی به خپل کتابونه به یې سیزلي او چېرته دیاړې مزدورۍ به یې کولې خپلې